تبغونها عوجا وظلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا ضراء وسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبنا بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا ارجوا أخاه وارسل في المدائن الحاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن
لنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل إنهم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. سورة الاعراف کی دو اہم مسئلے بیانولی یو تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوائی مبالغ تا دویم اتباع منزلو کئی او درین بیان د توحید او رد شرک دریوالو مسائلو د وضاحت پارا واقعات ذکر کول په طریقې د لف نشر غیر مرتب اوله مسئله چې تسلی و پاغي باندې واقعات د ټولو نورستو د موسی علیہ السلام دویمه مسئله چې اتباع د منزلو کوي د الله د حکم تابعداري کوي په دې باندې واقعا د شیطان د ټولو نامخ کې وګوره شیطان د الله حکم نه منه نو هغه ذلیل او رسوا شو دریمه مسئله بیان د توحید او رد شرک کوي نو په دې باندې واقعات د نوح علیہ السلام هود علیہ السلام صالح علیہ السلام بیان کړي چې ټول ویلي یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله واقعات لوط علیہ السلام نے ذکر کړه د پاره د تسلی چې ته بیان کوا خلق بستا خلاف کوي ان کور کې خلاف نو پروا مکوا اوس واقعا د حضرت شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام ملک کله چې سړی د تبوک نه د مصر طرف ته ځي نو مخکې په لاره کې کوی راځي کوم باندې چې موسی علیہ السلام ګډې اوبه کړې وې او د هغې نه بیا چې مخکې د مصر طرف ته روان شي فلسطین او مصر نو بلاره کې د شعیب علیہ السلام هغه ملک راځي دا هغه کورونه ما کتلی دي او هم د سمودیانو د کورونو بشان اورونه کنستی دی هغه کې جوړ کړی او سمودیانو هغه کورونه هغه نقش و نگار زیاتو د قوم شعیب په هغه کورونو کې نقش و نگار دور نو هغه سره خوا کې او وایي لګیدل الطیب یو ځای دی هغې ته لاره جوړه کړې ده قوم شعیب په هغه لاره کې پراته وو کله چې په بحر احمر باندې به خلک راپوري شو نو دغه لویه منډهی وه او په دې کې تجارت به کېده د دنیا او د هغې نه بیا دوه لارې وې او سوره هود کې به انشاءالله زه تفصیل وکړم نو شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء هغه ته مسله بیان کړي او دا چې دیو الله عبادت کوي وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا مدین والو تلی گرو منگا یو دیارت شعیب علیہ السلام ویاغو آزما قوما عبادت کئی دا اللہ ما لکم من الہ غیرو نشت تاسولا سوگ حاجت پورا کون کے بغیر دا اللہ ما فتائی سرارا اتاوکا دلیل طرف طرف ستاسونا نپورا کئی پیمانا طول مگر وہی خلقو تا سجن دائی او مگر دائی پزمکا کے اس فساد مگوئی پزمکا کے پس دا اصلاح دا دینا اصلاح دا انبیاء پرالی گلو شویوا تاسو بیا فسادو نسل کوئی دا غرا تاسو لرا گئی تاسو مومنان او مکے نئی پہر اللہ را کی شکوئی خلقو لا خلقی اروئی شکوئی
ځکه ډاکې به یې کولې غلاګانې به یې کولې وتصدون عن سبیل الله او بندوي د لارې د الله نه هغه څوک چې ایمان راوړي په دې او لټوي دې لره کږوالی واذکروا اذا انتم قلیلا فکثرکم تذکیر بالنعم چې نعمتونه ور باندې الله کړي دي نو له ناشکری کوي واذکروا اذ کنتم قلیلا یاد کړئ کله چې وای تاسو لږ زیات کړئ تاسو نو ګورئ څنګه شان جام د مفسدینو وان کان طائفه منکم یا دا بیان دے د شعیب علیہ السلام یا ادخال الہی دے کلا کلا یو مضمون روانی او میانس کے سایاتون راڑی ظاہر داغی ربط دما سبق سرم نئی دا ماباد سرم نئی او غد پار دا دفع دی وهم او دا اعتناد راڑیشی وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ كَوِيَ وَدَلَسْتَاسُنَا چی ایمان راڑی پاگا باندے چی زیرانی گلشن پاگی و بلدل ایمان نراڑی نو صبر کوئی تردیج فیصلو کی اللہ پمین زمگا کی وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ دَا اللہ وراد فیصلی کون گنا یا قول دا شعیب علیہ السلام یا مسلسل روان دا بیان یا دا نبی علیہ السلام خبرہ قال الملأ الذين استكبروا من قومه مالدار و کسانو چزان غټ ګڼلو د قوم ددنا خامخابو باسو تاغلای شعیب علیہ السلام هوا کسان چې ایمان راوړل تاسو زمونږ کلینا بلیو باسو او لتعودن فی ملتنا یا بشی زمونږ په دین عود په معنا د سوارا دانا چې دای مخکې دا غي په دینو وی بیا باندې ترازی بلکې شی با زمون په دینا قال اولو كنا كارهين وی شعیب علیہ السلام اگر چې موږ بدګرون کې دي دین لرا قد استرینا لله کذبا تاجیک سرا جوړ به موږ په الله باندې دروغ ان عدنا فی ملتکم کمونگا شوز تاسو پا دین بانده پس داغینا چه خلاص کردی دی اللہ منگلا دا دینا وما یکونو لنا نعود فیها او ندی مناسب منگلا ان یعود فیها چه منگا راو کردو پا دیکے منگلا دا ندی مناسب اللہ یشاء اللہ ربنا مگر چه خوشی دا اللہ رب زمانگا دے وسیع ربنا کل شین علما رسید لے رب زمانگا ریوشیتا پا ادبار دے علما پا اللہ باندی زان سپارو نوارا با زمانگا بیلتون را ولی پا میان زمانگا میان دا قوم کی زمانگی پرشتیا وانت خیر الفاتحین تے غرد بیلتون را استون گنا امامان پا خواچے دعا بے کولا مبتدیانو با عرب پرنو ورکڑی نوائی چه با دعا کولا غیب بے اخیر کی بے ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین دی بے آمین پدے نکوئی دا خطاوستا خیری کئی پدے نکوئی دا دعا کئی وی بے خدا دی دا منگا بیانس کے پیسا لاؤ کے مارے خدا مارا صحیح نظر آکڑی وقال الملأ الذين كفروا من قومه وی مالدار و کسانو چی کفر اکڑی دا قوم ددنا کتاسو تابداریو کڑی دا شعیب علیہ السلام تاسو بادنو کشید توانیانونا نونیوا دای لرا چوی اگرده در پکورون کے پرمخی پراتا الذین کذبوا شعیبا آگسان جو تکذیب کو شعیب علیہ السلام کأن لم یغنو فیہا فانو کأن لم یغنو فیہا دا سے تباشو تابویگنی دیرو سیدرینو پا دیکھے دا سے اللہ تبا کرل
آگا سانا چاہی تکذیب کرے شعیب علیہ السلام وغی تاوانیان فتواللہ عنہم واوڑی ددائینا بیوی وازما قوما تاک سرا رسولی ما تاستا احکام درد زما او خیر خواهی میں لطوڑی وستاسو سرانگی بزر غمجن شما پا قوم کافرانو باندی وما ارسلنا فی قریت من نبیین الا خذنا لها بالباسائی والضراء اس تخلیفی دنیاوی ورکی چلا انبیاء واقعات ذکر کرو نور پسی تخلیفی دنیاوی وما ارسلنا فی قریت من نبیین نرلے گلے منگا پیاو کلی کیا نبی مگر نیولی منگا سیدن کی داغی پتاوانونو تکلیفنو لعلہم یضرعون خام خاچ دیا جزیو کیا اللہ تا ثم بدلنا مکان سیئت الحسنہ بیا بدل کمنگا پساید تکلیفنو باندے خوشحالائیں دراؤستے تردی پوری چدئی زیاد شو اوی دائیو تحقیق سرا رسیدل مشران زمانتا تکلیفنا رسیدل مشران زمانتا اضرعو و سرات تکلیفنا خوشحالائی نونی و منگا دیلن ما ساپا وهم لا یشعرونا دین پوی دل ولو انا للقرآ آمنو کچھلتا کرو آلو ایمان راوڑوے او زانی بچکڑو دمناہیو دا اللہ نا لفتحنا لهم برکات من السماء والارض مخی سورہ مائدہ کے مشبخش بیتمیات کے دعا سے تیرشیو ولو انہو مقام التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربهم لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم سورہ مائدہ آیت نمبر 66 کی لفتحنا علیم برکات من السماء والارض پرانیست بے منگا پتائیو دروازے برکتونو براوی خطنا لیکن ای تکذیبو کا نونی والمندہی لرا پسودائی چدہی کول افامن اہل القرآن آیا بدبشی کرو والا شراشی دیتا عذاب زمانگا جشپی وهم نائمون او دیویو دا وهم نائمون او دیویو دا مخی امدی صورت کے سالورم آیات کے دغا سویلو آیت نمبر 4 امدی صورت کے اول کے فجاء باسنا بیاتن او هم قائلون وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ دلتے ہوئے آیاتهم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوْ دَيْوِيُدَ أَوَامِنَ عَرُ الْقُرَى آیا بجبشی کرو والا شراشدیتا عذاب زمانگا قرد زوحا کے وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَوْ دَيْلُو بِكَرُنْ کی افامنو مکر اللہ آیا بجبشی دا اللہ دا عذابنا فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون نبچ کی دا اللہ دا عذابنا مگر قوم تاوانیان نو اس دا آیت مطلب سشو بجبشی دا اللہ دا عذابنا نو نبچ کی دا عذاب دا اللہ نا مگر قوم تاوانیان دا عذاب نا کو تاوانی خلق نہ بچ کی گی تاوانی کو تباہ کی گی نو دا آیات سے مطلب شو امن اصل کی پر دو مانو راضی یو پمانا دا بچ کے دو دویم پمانا دا بیارے کے دو اول پمانا دا بچ کے دو دے اور دے اخیری آیات کی پمانا دا بے خوفہ کے دو دے نمانا دا افامنو مکر اللہ آیا بے خوفہ کی دیتا اللہ دا عذابنا دیتا اللہ دا عذابنا نہیں اریگی فلا یامنو مکر اللہ الا القوم الخاسرون
نو نبی خوفا کی دا اللہ دا عذابنا مگر قوم تاوانیان چه تاوانی اگر دا خدای دا عذابنا دا اگر پزرکی جارا نہیں او چه تاوانی نہیں دا اگر پزرکی دا اللہ دا عذابنا یری اگر ځان ساتی نو امن دل دا بمانا دا بے خوفا کی دو اولم یاد للذین عرسون الارض آن دا بیان شوی یاد یبین آن دا بیان شوی کسانو تا چه میرا سرا لیز بکا پس دا آن دا دینا اللہ نشاء وصد نام بی ذنوبیم کفوہر دا منگا رسول اللہ منگا دیتا پسر دا گناونو دیبان دی عذاب ونقبو علا قلوبیم مورو منگا دی بزرون باندے فهم لا يسمعون ندین آوری قرآن یا سمع بمانا دا منلو فهم لا يسمعون ندین منی قرآن دا کلوا لدی بیان جمو بطا باند خبرونو دینا او بطا سراوا غلیو دیتا انبیاء دی بدلائنو نو دی چی ایمان راوڑیو پاہم صلاة چی تنظیم کرو دی باغی باند مخی کذالک اتباو اللہ ولا قلوب الكافرین داوانگی موروی اللہ پزرون کافرانو وما وجدنا لأکثر من عہدین انمند منگا اکثر دی لرا لوست بندگی دائیو وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ او تاکی سرا امندل منگا اکثر دویما تونکی حکم دا اللہ را ثم باسنا من بعد موسیٰ بی آیاتنا اس واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام او واقعہ موسیٰ علیہ السلام پا اولا مسئلہ چه تسلی و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ہر مبلغ تا اگورا موسیٰ علیہ السلام تا قدم پا قدم باندی تکلیفونا او مصیبتونا کلا دا کور طرف میں مصیبت کلا دا بادشاہ طرف میں مصیبت کلا دا ساحرین طرف میں مصیبت کلا دا سامری طرف میں مصیبت قدم پا قدم باندی مصیبتونا او زرے نو تنگ کرے تب زرے نو تنگے بیاوڑے گا منگا پس دین موسیٰ علیہ السلام میں مبدلائنو فرعون و زیران ناغتان و غی ظلم کا پتے پدلائنو ظلم داو چاہے و نمانل فانظر کیفکانا کبت المفسدین اگورا سرنگشان جان دا مفسدینو دا یو آیت بطور برات الاستحلال راتلون کی مضمون تالار سمئی او داغی خلاصائی ذکر کرا موسیٰ علیہ السلام ملگ فرعون او داغی مرگرو خلافو کو اغیم تباکر انجامی اگورا اس تفصیل وقال موسیٰ یا فرعون موسیٰ علیہ السلام و فرعون زاستاز ایمان طرف درد محلوقات حقیقن علا اللہ قول علا اللہ الا الحق حقیقن مانا حریصن نمانا دا حقیقن علا اللہ قول ہر دیر رسمہ جمع پدی خبرہ چنبوام پا اللہ مگر مناسب دا اللہ یو مانا دا دیر رسمہ جمع پدی خبرہ چنبوام پا اللہ باندی مگر مناسب دا اللہ دنچہ اللہ مناسب سید و ربواما دیم مانا حقیقن بمانا دا لازمن او علا نبی بلکہ علی آدے نبیا مانا دا حقیقن علی اللہ اقول اللہ الا الحق حقیقن علی لازم نی پما باندے چنبو آما پا اللہ مگر مناسب دا اللہ پما دا لازم کری چلائک چه صحیح پاگئی مناسب اغبوام ذان بسن جوڑو درم مانا حقیق مانا لائک مانا
حقیق علی اللہ کلا لائق دی پما باندے چنبوا ما پا اللہ باندے الا الحق مگر مناسب دا اللہ پتائی سرا والنتاو کا بدلیل طرف عرب ستاسونا نو پرید ایمان سرا بنی اسرائیل ارسل میا پرید ایمان سرا بنی اسرائیل ارسال پر مانا پر خودو لکہ کافیہ کی استشہاد کی پیش گئی ہے وارسل العراق ولم یضدها ولم یشفق علی نغضد علی پر خودو نو پر مانا پر خودو فارسل میا بنی اسرائیل نو پریدا ما سرا بنی اسرائیل زما قوم ما ترا پریدا چیزواتا مسئلہ بیان کما قالا نوی فرعون کتارات لگری بدلیلنو رواغا کئی رشتینو فالکا ساو نوی قردلان سا ناسا بدا صوبان مبین ازدہا وخارا صوبان اغغت خامار توئیو چکل امسال گردولا فَإِذَا هِيَ صُوبَانٌ مُبِينٌ ناصابا تواز دا خیارا غٹ خامار تینا جوڑ شو فَإِذَا هِيَ صُوبَانٌ مُبِينٌ ناصابا تواز دا خیارا چاگا امسال گردولا داغین خامار جوڑ شو ودن تیوئی خامان تنجوش فائدائی صعبان مبین چه همسای غردولا داغین غٹ خامار جوڑ شو سورہ توحا شلم آیاتو گو رئی اب تسوئی سورہ توحا آیت نمبر 20 شلم قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى ويقول الأمثال فإذا هي حية تسعى ناسا پدا منگرے منڈی والے نرے مارو منڈی والے وردن توئی فإذا هي حية تسعى او التوئی فإذا هي صعبان مبين ناسا بداواز دا خیارا داولی یو دا حیتن تصاوی بفی صوبان مبین وی اصل کے مقامات جدا اللہ دی سورہ توحا کی مقام دا اللہ دے یعنی اگر مقام کی ملاقات دے دا اللہ سرا نو دا اللہ سرا ملاقات دے دا اللہ دا آواز اوری دا اللہ سرا خبری دی انتے کی اللہ دربار دے فالکا فیدا یا حیت تسعى دانا چھ مراقات لیدل مطلب دا دربار دا اللہ دے نو دا اللہ پا دربار کے فالکا فیدا یا حیت تسعى ناساپا دا نرے مارو منڈی والے او دلتا سورہ آراف کے دربار دا فرعون دے نو دلتوئی فَإِذَا هِيَ صُعْبَانٌ مُبِينٌ ناصاب داواز دا خیارا اشارہ دیتا چھ اللہ دربارو نرے مار دے او چھ فرعون دربار دے نو خامار دے نجوڑ شو موحدن دغسی چھ خپلو مرگرو سرئی نو دے عجز دے کمزور دے سادہ دے او چې کله دې دشمنانو مخ کی نو بیا ازای صعبان مبین بیا دا غید چل خطا کی بدلائلو باندے او غید جواب نلاچار کی فَإِفَارُكَ أَصْوَارُ يَقُولُ الْأَمْسَى فَإِذَا هِيَ صُعْبَانٌ مُبِينٌ ناسابتا وازدا خیارا ونزا يَدَهُ اخْكَلَاسَ فَإِذَا هِيَ بِضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ناسا پدا تک سپینو دپار دکتون کو
قال الملأ من قوم فرعون نوی مالدارو د قوم د فرعون یقینا دا د جادوګر پویا ګوره دلته وایي قال الملأ من قوم فرعون وی مالدارو د قوم د فرعون ان هذا لساحر علیم یقینا دا د جادوګر پویا دی قوم وی ان هذا لساحر علیم یقینا دا د جادوګر پویا قوم وی دا جادوګر دی او سورہ شعراء سلور دیر شمایاتو گوری اب دسوئی نولسم سپارا سورہ شعراء آیت نمبر 34 سلور دیر شم سورہ شعراء آیت نمبر 34 قالا للملئ حوله ان هذا لساحر علیم وی فرعون وزیرانو تا چی چاپی رایدن ناستو ان هذا لساحر علیم یقینا دا جادوگر پوا دلتوی فرعون مالدارو تاوی چدا پویا جادوگر دے او انتوی مالدارو فرعون تاوی ان هذا لساحر علیم یقینا دا جادوگر پوا داولی ذکا اصل کے فرعون ویلیو چه دا جادوگر دے نو چه فرعون وی دا جادوگر دے نو اگر کم غٹان غٹ خیٹی چه دا غپ خواہ کے ناسو نو غیو می دا جادوگر دے دیتے نکاتر چه منواتا دا خیر پای خبرو کو وردائی نصیبا جادوگر نیرا خسام سڑے دا خود پیغمبر دے خواهی خو پا موسیٰ علیہ السلام سکو لاغوی خان دخلینو کرانو یو خانو چکر لطلی اخبرو زمکو تا نو دیکان غریب سڑی یا جس سڑی دیو گیشو اگا دیکان تاوی علکا کسلی پخکڑی نورالا دیکان با تنگل پخکڑی ہوا بینگن اللہ غرال ڈوڑای رالا خان سر نوکرو چدای ڈوڑای خوارا خان خوگیو نو ڈوڑای چو خوارا اگا پیلیرا خواو لگی دا یروی دا سشیر پخکڑی و اخدیر مزیدارو نو اگا نوکری وردوئی خان تا ویسے دا در قیمتی شیره یو خودی که آئرن دی اس بندہ اڈو کی مضبوطی دویم دا گرم دی نو یخ بازی نکی او دریم چه دا اخره نو دی سر او بڑی رسکلشی نو گردولا خودی اشورو شواتا سالورم دا چه دا سبزی دا او دی سر میده دی رخی قبض نی قبض ککی دا زمیدار دیر خوشحال شد چیرا دما دا باتنگل خلیر صفاتو کا دی لارل سرز باد خان بیا چکر لراغلے او مور دے پتا کردو زمیدار توی لکا صدی پخڑی اگوی جی باتنگل میں پخڑی رچس نے پخڑی رہا شغلان نو بیا باتنگل پخڑی رہا خان دیو جن وڑایو خوری امنا داس شئی تیارو دا پاکی لکه دیو مور خوان دیوار نکا نو اگا نوکروی سیب دا دل بیکار شئی دی یو خودی که دا مصیبت دی چه دا رنگ دا سی تور دی چه سڑی لیتی نکر کرول دی دویم دا چه دا دل گرم دی نکتول اول بطگیو سڑے تگی کئیو ادرین دا چه سڑے خوری نو پا دی خلی که خاٹی خاٹی کی گی حشورو شبو بدائی ازمیدار چه اگتل وردوی ظالمو پرو خود دی پا تنگرو سپت کو انانی بدو آئی
نو هغه ورته ویل زه به باطنګړو څه کوم، زه خو د خان د خولې نوکر یم، زه خو د باطنګړو نوکر نه یم، زه د خان د خولې نوکر یم. چې خان وایي ښه دي زوام شل ځله ښه دي، چې هغه وایي بد دي زوام بد دي. دا یو نیم د خان د خولې نوکري، رښتیا او حق نه وایي، خو چې هغه یې څه وایي نو هغه دی وایي. د ده خپله نه نظریه یي نه عقیده یي نه مسلکي، خو چې هغه یې څه وایي نو بس هغه دی وایي. او دا د مالدارو نوابانو بادشاهانو دی به ځان له ساتل داسې کسان چې هغوی به چاپلوسۍ کولې او د دوی صفتونه به کول، د دوی غلطې ته به صحیح وي، دوی به خوشحالېدل. اکبر باچا ځان سره یو ملا ساتلی و او هغه به هغه سره ګرځېده. یو د هغه سره ملا و، ملا دو پیازا، هغه د ټوکې موکې کولې. یو ورسره د هغه وزیر بیربل بونیر کې مړ دی، اکبر وزیر چې کوم بیربل هغه بونیر کې د بونیر نه چې په دغه رستون طرف لار باندې راځي نو هلته کې خاخ دی، ځکه بونیریانو باندې حمله کړو هغوی برابر کړي وو. وی طاقت د انګریز سره چې په سواد باندې حمله کا، مسواک ورته وصله کا. هغه زمانې غزلې چې هغوی والي و ټکوړي وو، خو نو بیربل ورسره داسې ورسره خدمتګاران به وو، نو دوی به په آسونو سواره شو، چکر به وو. نو اکبر باچا اس به مخکې روان و، د بیربل به ورپسې و، د مولوي صاحب اس به ورپسې و، دا ټوکې موکې به یې کولې، ځان به یې پرې خوشحالو. یو ورځ اکبر باچا بیربل ته وایي دا مولوي صاحب د خولې نه ډېر چالاک دی او پړولی نه شو څه چل وکړه چې پړ وکړو چې دی ملامته شي. هغه وایي ښه ده که نه جي. هغه لاړه په استابل کې د مولوي صاحب د اس ته یې شونډه پرې کړه لږه بره. مولوي صاحب چې وروستو ښکاره شو چې ویې کتل د اس ته شونډه پرې شوې وه، هغه پوه شو. نو هغه لاړ نو غلی غوندې د بیربل د اس پې لکۍ پرې کړه. نو د بادشاه اس مخکې روان دی، د بیربل اس په ورپسې روانه ده او د مولوي صاحب اس ورپسې دی. بادشاه په شا وکتل، وایي بیربله؟ هغه وایي جي. وی د مولوي صاحب د اس ته لږ وګوره. نو چې هغه شاته وکتل نو هغه وی صاحبه دی خو خاندي، غاښونه یې ښکاري. د مولوي صاحب هسې یادو. د مولوي صاحب په دغه اواز ورکړه باچا وی مولوي صاحب دا اس خو دې خاندي. نو هغه ورته وی او کنه صاحب دا خاندي ځکه چې د بیربل د اس په دا دغه ښکاري. دواړه درې واړه په خندا شو چې زه دې پړول ګران دي. دا ټوکې ټکالې به دا هغه چاپلوس ورسره وي او تباهي د چاپلوسو د لاسه راځي. چاپلوسي دا سړی تباه کوي. ښه مولا به وي او مطالعه به کوي، تکړه سړی به وي. هغه غریب به سبق شروع کړي، 2 کتابه به وایي یا 3 او محنت به کوي، ځان به کړی. دی به راشي چاپلوس، نو دی به ورسره کښېني، صاحب دا مدرسه ټوله په تا آباده ده او ستړی شوې، ډېر زیات سبقونه دي در باندې، ډېر بوج دی در باندې، ستړی شوې او ډېر ګرانه ده درته، خو ځان لاندې درته اسانه کړي، ټوله مدرسه په تا آباده ده. نو چې کمقل مولای نو هغه وایي رښتیا دا مدرسه خو په ما آباده ده. نو هغه نخرې شروع کړي. نو محتمم د هغه نخرې وړی نه شي، نو هغې رخصت کړي، نو بیا دغسې ناست دي، بیا هېڅ هم نه وي. هغه دا نه وایي چې هلکه زه خو 2 کتاب وایم یا 3 په ما څه بوج دی او د دې مطالعه زه نشم کولی ځان ته مولا وایم.
او هغه ته وایي ځه وکشه مړه کوم ځای کې ما لمسې نو بیا به یې څوک نه لمسوي. یو سړی د کار سړی هغه ته ته یو کار والا کې او ته پوهېږي چې ده کې دا ګټ شته ده کې دا خصوصیت شته چې دی که زه روان کړم دی کار کولی شي نو چې ته روان کې نو بل به راشي ټول کار خو ته چلې دا چې ته نه وې نو دا کېده چېته دا بې ستا نه چېته کېده دا خو یو تی چې دی کې دا بل څوک نشي کولی نو ده کې نشه راشي نو چې نشه پکې راولي نو دی وایي او دا خو بې زما نه نه کېږي دا خو یو زما کار دی نو هغه روان شي چې روان شي نو سړی وایي زه ته ځه او زه یې په خپله چلوم چې چلیږي که نه چلیږي زه په بل چا چلوم چې اوس چلیږي او که نه نو بیا یې سود راشي خو بیا د اوبه د ورخه تېري دغسې ته یو کاروبار روان کې پای کې یو نوکر وساتې تا به په کاروبار لکونه روپۍ لګولي محنت به دې کړی ځان به دې کړولی یو فیکټري به روانه کې یو کاروبار به روان کې یو هوټل به روان کې نو ته به یو سړی به دې هلته کېنولی نو تا به لکونه روپۍ لګولي ځای به دې بند کړی کړاو به دې کړی او ته به یو کس راولې هلته به کېنې منیجر یا بل نو چې سرازی تیری شي هغه دا بچت ویني چې دا کار خو ډېر ښه روان دی او بچت کېږي د میاشتې 2 لکه د میاشتې 2 لکه نو دی څه کوي دله به تا تنخوا ښه مقرر کړي دی به پې اول ښه خوشحالي خو چې دی بچت ویني نو نور کسان راشي ایوه ته یاره ته یې چې دا چلېږي دا ډېر ګران کار دی دا بل څوک چېرته کولی شي دا ګوره ستا د وجې دومره بچت وشه دومره وشه نو دی وایي دا خو رښتیا جوړې زه یې کوم نو دی مالک تخپې اړوي کي یاره ما نه که تنخوا زیاتې ښږني ما ته فلانې مینت کوي فلانې مینت کوي هسې به چا نه بوته بیا وایي ما ته فلانې مینت کوي فلانې نو چې ته ورته وایې زه ښه ده زه خو دغه درکولی شم او ته ورشه هغه به درله ډېرې درکوي رخصتې کې او ته بل راولې او هغه ته سیسټم برابر کړي بل هم هغه کار کوي او دی چې لاړ شي 2 ورځې هغه وساتي هغې رخصت کړي نو بیا دغسې ناست دي یاره وایي بېروزګاري ده او کار نشته بېروزګاري ځانو دا منم نه چې بېروزګاري ده داسې خلک وایي دومره کارونه دي چې د حد نه ډېر خو څوک کوي نه چې کار ورته ښې نو تنخوا راکړه او کار رانه ماله او چې تی پویا کې نو پویا کېږي نه چې پویا کې نو غلا کوي نو سړی وایي ده سره څه وکړم نو وایي زه رخصتې کړم دا چاپلوسي دا ملک تباه کړي دا بادشاهانو نه راونیسي تر کته سطحې پورې هر ځای چاپلوس دی او چاپلوسان یا چاپلوسوي یا بد اخلاقوي نو چاپلوس د یو شان تباه کوي بد اخلاقه د بل شان تباه کوي بد اخلاقه وایي نو زه خو چاپلوسي نشم کولی نو خبره به نه مني زه خو چاپلوسي نشم نو هغه بد اخلاقه یې نو هغه چاپلوسي دې ته وایي چې اخلاق ښه استعمال که کار وکړه نو کار صحیح کوي نه نو هغه دقسې تباه شي پاتې یعنې چا وایي چې کارونه نشته بېروزګاري وایي پاکستان کې بېروزګاري زه هم پاکستان کې چې څومره کار دی 2 په یو ځای کې نشته خو چې څوک کوي مزدوري چې څوک مزدوري نه کوي او کاروبار نه کوي نو باخود نشته نو دا د فرعون نه چاپېره نو چې فرعون وایي جادوګر دی نو دی وایي جادوګر دی دا یې نه وي چې صاحب موږ خو ستا خیر غواړو دا رښتینی پیغمبر دی معجزې دي راوړي دي د الله د طرف نه راغلی دی د مخ نه پته لګي صاحب د ده تابعداري وکړه حکومت به دې هم بچ شي او ته به هم خوشحاله شي او د خدای په نیز به هم ګرفتار نه شي نو که داسې ورته ویلې وې پوه کړی به یې وکنه نو نه هغه یې راولګېدل نو هغه یې چاپلوسي شروع کړه نو چاپلوس لرل او صاحب یې لاړل دا چاپلوسو سره روان شي چې چاپلوس او دا مالدارو خلکو ته بیا چاپلوس ډېر شي
چاپیره به تی ناستی اچه دی غلو کری نو آگئی وی یارا سیب دیر کلی خبری اکڑی سیب دیر مازی سیب دیر پوئے پینو سیب دیر نو سیب نور روان شی قال الملو من قوم فرعون وی مالدارو دا قوم فرعون انا هذا لسائر علیم یکنن دا جادوگر پوا اراده کئی چی وقی تاسو نواد ازمک استاسو نا فماذا تامرون سوکم کوئی تاسو چاپلو سای مکوا او بد اخلاقی مکوا درمیانه زا هر سبسمی یو سره ستا چاپلوسی کئی نو حدیث کی راضی فل یحسو علیه التراب پر مخ والا خاوری والا رکشا مراوایا زس شیب جتا مالا صفتو ناگی دا کو دا خدای میربانی دا پا ماگی نیزا کو دا دیر لائکم نیما تا هر سبسمی او که چاپلوسو تشی هر سروان شی قالو ارجه واخاو وی دایو ارجه واخاو چونکه بادشاہان چکل تامنی کئی دا مسئلے نا دی مختلف حربی استعمالی نو قرآن دا سے لفظ رالو چطول اللہ شامل شا ارجه اصل کے ارجه ہوا وزن فعول کبیل اصلی او کبیل عرضیم جگہ حاصل شی وسط ساکنی وسط ساکن شا ووگو زنو ارجه شا نفسولیت بھئی قائدہ با مزدئیو قالو ارجه و آخاو یومانا ویدئی مولت ورکا دلرا ورور دلرا بادشاہان انداز کئیو تا تبوئی الکا دری رازی درتا مولت دے او بس کدا خبری دری رازی درتا مولت دے گوری بیا بدر سر سم کارو کم جیل کی بدی وای دا سی بوکم دا سی بوکم نوچه تا تاوی تا تا دری رازی مولت دے ورطوائی سیبا مالا مولت مراکو زبا دری رازی پسون دکا خبراکم چکا منن کم نو تاسی وقت سلا زائے کی کمڑے منن میں مڑکا دا تا تاوی تا تا مولت دے قالو ارجے واخاو ویدائی مولت ورکا دلرا ورود دلرا دیم مانا قالو ارجے واخاو ویدائی جیل کے واچو دلرا ورود دلرا ارجے ہوا جیل کے واچو دے ورود دے تا تباوی جیل کے بدے واچو ما دا سی بیکم دا سی ورطوائی سیبا جیل قرآن اللہ خد ایسے راتا دورا خلق نکینی جیل کے براتا دیر ناستی زمان مالگری جیلونو کے واچولا بی گناہ نو چاگا بی گناہ جیلونو کے واچولا با جیلونو کے درسونا شروع کرل نو با جیلونو کے بہارنا دیر کارو کرل اسن پا گلا دیر پراتی دی قالو ارجے واخاو ویدائیو جیل کے واچو دلرا ورود دلرا او درم مانا اللہ دے جیلونو کی چیدی اللہ دے اخلاص کی او اللہ دے بخوشالو کورون تبوزی درم مانا قالو ارجے واخاو ویدائی تم ورکا دلرا ورود دلرا طالب تم در گئی یہ دا مسئلے مکو دا مردا کو من بدل مدرسہ جوڑا کو من بدل جماعت جوڑ کو خو من ردون مکو زمن خلاف مکو تم بدل نظر گئی پر تم بد خرابی دا تم داوم دیر ناکار شیده تم چی چاگی راشی داو خودداری بیا ختم شی اگر بیا خودداری نی اگر مثال دا غلامی او داو مثال بیا دا بازار دا کنجائی تسو پیسی ورگئی اغسر ازی تم دیر ناکار شیده او پا تم اکثر تبایی دشمن چه کار کئی نغی پا دو سیزنو کئی یو پا زنانو او یو پا پیسو یا پا زنانو دا بندر نزاج تا گوری چه عاشق پرست ای
عاشق مزاج ای نو هغه ته جنکای مخې ته کی او باغ خپل کار کوي او چې عاشق مزاج نی تمګيري نو هغه ته پیسې او ډالر مخې ته کی نو چې هغه لکونه او کروڑونه ویني نو هغه بیا څه کوي یا مرګ څه کوي او هغه مشر څه کوي هغه بیا د هغه پیسو د پاره څه پریدي لارې پریدي او مور پریدي او استاد پریدي او څه پریدي دا ډول سي ډېر نو قرآن د دې وجنه د دنیا د مینې رات کوي د دنیا د ګټلو نه کوي که د دنیا د ګټلو کوله نو د سليمان عليه السلام د شیشو بنگلا به نه ذکر کولا د دنیا د مینې رات کوي ګټه چې سره ګټل شي مینه ور سره مکو مینه دې ته وي چې د دنیا د پاره ته بیا مرګره پرې دی او دینم پرې دی او استادم پرې دی د چاندرا کوي نو خیر دې که زما استاد په خبرې کوي نو کوي دي د چاندرا کوي نو که زما جماعت په خبرې کوي نو خیر دی د چاندرا کوي نو کمل تباکیږي خیر د تبادی شي خدای را له چاندر دغه د لاسه تباشي بیا قالو ارجه واغاو وی دایو ارجه واغاو تمور کدلرا ورود دلرا وارسل فی المدائن حاشرین ولیگا پکلو کے جمع کونکی راب والی تا تاری و جادوگر پوا رالو جادوگر او دا دویم مرحلہ یو مرحلہ دا فرعون مقابلہ و دویم مرحلہ دا سائرین مقابلہ سائرینی ورپسی راوستلو وجا سحرت فرعون رالو جادوگر فرعون تا وی دای منگلا بس حاجری کیو منگا زورا ورو قال نعم وی ورطا فرعون آو قال نعم فرعون آو وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ او تاسو باید نزدیکانو ماتا سورہ لوی اجر والا ورکا ما سر بناسی لوخی موخی بسٹی دا سٹی حدی دا که بناسی حدی خوشحال شو ایمان نو آغا وقت کنا نو پا دی دی خوشحال شو یو نیم سره پا دی خوشحالی کی دی چتکینی نو دی پرون زر تلیو ما د پلانی سیب ملاقات لا سیب سره ناستو ما سیب داسی ہوئی سیب داسی ہوئی دی پا دی خوشحالی سیب سره ناستو ما دا د خودداری نیزکا سیب سره ناستو ما پلانی سیب لالرم پلانی سیب لالرم پا دی دی خوشحالی کی اپلانی سے خدمت تت حاضر شما وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ تاسو بایدن زیکانو نماتا شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتونو لیگی اغب اوی دا ستانا چه غٹی دا غی خواتا مزا زکا چلار شی نخبلا خودداری بختمہ کی زان ببی عزتا کی چه دا خان دی ریتا او دا نواب دی ریتا ورشی نو دے بتاتا ہوئی او دا اسبا دورو رضی چرتا ہوئی اول بلتا کنزلو کی نو بیا بدے پکٹ کی پروتی بملاس تا بلاس در کی نبدے استازی نبدے پلاری نبدے محسنی نو بیا بدر دوئی فلانیا دا بان دا پوری خبیره لخو گئی لگ دے بالخ تا لاس کا اخپو ترا لکی دا نو پخبلا دیرا که با پتا بالخ راوالی اخپو ترا لکی دی نو بیا بوئی فلانیا گرمی ندا تو بیاو کنی جی گرمی دا دیرا یا دا منگیل دا کولر لگ راڈک کا تبو مسکیو با زبو مسکم نو پخبلا دیرا که بدر بانی کولر راڈک کی نو بیا بدر توی ستا پلار دی خدای وبخی زمونږ ډیر خدمتونه کړي ډیر خدمتي سړی او چې براله دا دیره به داسې صفا کړه مطلب دا جارو اول دا دیره جارو کا نو ته ولا دیره جارو کی ناس ته ترلې نه پریدي نه بده استادی نه بده پلاری نه بده کې ثوابي نو پتا به دیره جارو کی او چې دا عجز طالب سره ملما شوی دا عجز طالب خواته لاړې جماعت ته
اده تاوی دی نا لستونی بے پرانیستی دا گریوان بے یو تالی بلا بنی رامن ڈبا کی ادا روانو جاڑا رامن ڈبا ہوئی بخیر علی جی بخیر علی بخیر تاسو جی دا کم طرفا نو تا بزان سر راجوخ کی نو ضربت رامن ڈا کی نو یو بلستن بدل تخوری کی چه تکینی نو بلا بزر زر غونڈا کی نو بدل شاعت کی جی ڈاڈا ہوئی تکیا ہوئی بالا خور سخیی دا نو تب ڈاڈا ہوئی نو ضربا مٹی ہوئی یوری گا لگا چاپی کوم درلا نو چاپای تا بشورو شی او آخوا بچنی تا اشارو کی لکا چای پخا کا نو چاپی بدل نام کئی چرے بچای تا اڑم کی نو اگا با اڑم شی چای بپخے کی نو پرج بیاو شانتی یا پیالو بے بل شانتی خو صفا بی نو تالا بچای راڑی چای بدل تکی دی نو تاوا جی چای اس کے یہ نو تبا چای اس کے نو چرا اس کا تیگی نو دیر خوشحال بی لاس بدر سر ملاوی یا خوشحال ہے نو بپسان نپوئیگی اتا تا بوئی جی پمن دے دیر احسان راوارو دیر احسان دے ہمارا بیا بیا بوئی خدمت باغ کڑی و احسان بستا منی دا عجز میری ماشا عجز سر دوستی کو دا خانانو سرالا کو چھتا دا غن اخ خانی نو بیا کا سواد کے ازل سے تقریر لتلے ہوں افضل خان جو دا اغا دیرہ کی جمعہ دے کے بیانو بیان چوش منگا اگوی ما سر چای اس کے بیان کے ناس تو ما ٹھیک دا من چای لے روان شو دیرے تا مطلب میں دا اس خبر میں زبادام اور سراؤ کما فہیم مولی سے اور سر امام آغا وقت کے ملک دیرے تا سنگ پا دروازہ وردن شماغا سے او قتل یو کٹ پروتو پائی کے دو تاکی بالخ پروتو او چار چاپیرا و تدوس پا نی کورسائی پراتی ہوئی نوزو چلالم نوزو کٹ کے کیناستم چه کٹ کے کیناستم خان ماتو جی کورسا کے ڈالا بلگا ہوئی میں نے عرضا پا کٹ کے خوشحالیم پڑھا کہ میں دا کٹ بدر میں قبضہ کوم تبا پا کٹ کے عزبا لگتا دیکھ اس پنی پا کورسائی ناستم ستانا خانیم نو اگا کٹ کے کیناستم و خان ڈوڑا میں آسے وہ آلاو خبر کولے ما ڈوڑا والے وا سراوتو اور ملیان ماتا وی دا سے چل لے وکر مجھے دائی پہ ایمان سے پوئے نا ارجے واخاہو قالو ارجے واخاہو وی دائیو ارجے واخاہو تمور کا دلراو دلرا اسے نا تانی در لدر کئی اب یادر نا مسئلہ پاتی و جماعت پاتی تا تبوئی یرا تچه فارغ سے مون بدل لدل دی مدرسہ جوڑا کو جماعت بدل جوڑ کو دا بدل لو کو نو اسینا تا تموالی اتوائی رشتیا والتوایا اگا خوبا بیا کو اول مسئلہ کو با نو چاگا تبی کوئی چه تالا تما بسندر کئی او تالا لکئی نو اول باغیرہ دوکا چه تما والا بود ما تا بازی کسان ہوئی جی فلانو من تا دیر مینت کرو چه من بدل مدرسہ جوڑا کو خو ماوی چه زنزم زر پڑا کیوں ہم تا دیر لوئی بغیرہ تے چه تا تے ما تا دیو کی کنا پا دی پوہ دی چه کدو تاو کو نو منگا برابر ہے دا تما آگا چالا ورکئی دے با تما ورکئی چه مسئلہ پہ پاتی کی نو تم مسئلہ پرے ندے تامی رکی کا تا چه گده تم ده مخلوق ده در پریخوا بادشاہی دی مبارک شک گدائے علامہ اقبال زوی تا خط لکلیو جاوید تا نو خطی و تا لکلیو میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نے بیچ غریبی میں نام پیدا کر زماکار امیری ندا فقیری دا خودی نے بیچ غریبی میں نام پیدا کر خبلا خودی کو رے خرسانے کے غریبائی کی نم پیدا کر خبلا خودداری اچھے وزد رسی داغنا خود گاڑی ساتا داغنا خجا ماچو داغنا خدی را جوڑا کا
چې ته ورته پته چې دا ما ته نه محتاج او الله ډېر غیرتي دی چې کله تا واسې وکړل الله به تا چارې نه خرابوي قالوا ارجه واخاه ویدای تم ورکا دلرا ورود دلرا اولیگا پکلو کی جمع کون کی راب والی چاہتا ہر یو جادوگر پوہا وجا سحارت فرعون رال الجادوگر فرعون تا نویدای من لبس عجری کیو منگا زورا ور اغورتای آو وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ تاسو بید نزدیکانو نماتا نعم آو دا خان چی آواز کئی دا نواب دی چی دا نوی پیسی چی ورزرائی دی دیر خط پیچانده شی دا نوی پیسی چی ورزرائی دی دل بیا دا سی بل شانغونیو ددک ناستلا گرزی دلن بیا سا بل شانغونی ادی چی خبری کئی نو داغ خبرو نا بیا پتا لگی دا نوی مالدار چی شی دا خبرو اگا اندازی نوکر تا چواز کئی وانیا دا سی پلیر پا دا باندی او چکم مور سڑی دا کورنینا دا سلو کالو مور وی سل کالا که نوگه کی پختانوی او دا سلو کالو وگه سل کالا که نمڑیگی مړول د اوګو خېټو مشکل نه دي مړول د اوګو سترګو مشکل کار دی چې سترګې اوږي هغه بیا نه مړېږي قال نعم وإنكم لمن المقربين ویاو تاسو به د نزدېکانو نه ما ته کله کله څوک وایي ستا د طالبان ډېر داسې خودداره ونیوئ او بې دغی وایي ویښ ویښي زه ویخی مانوی کو بخود ویخی منگی پریدون او تکیدو تا قالو یا موسیٰ ویدئی و موسیٰ علیہ السلام یا تو گردو یا بشو منگا دا گردو انکونا قالا رکون وی ورد موسیٰ علیہ السلام گردوی گورا ادک پکیو بیاو ما تا گرزے کمنگا گردو ادک چی چاکی اغلا خدای ایمان نصیب کئی بے ادبا که ایمان والے نو بی ایمان با دو دنیا نزی چاکی چه ادب تخبر مشر دا استاز لغنی اب ایمان دو دنیا نو بیازی فلما القاو کلا چه بے گردو لے نظر بندی اکڑا پس کرگو دا خلقو ویرول دی اورات لوگ بجادلوی واوهینا الى موسیٰ ویوگرنگ موسیٰ علیہ السلام تا چو گردو امسا دے فیضائیا تلقف ما یافیکون ناصاف بدا غرق کیا چدئی جوڑ کری دی لقف یو اکل دے او لقف دے اکل دے توئی چو خلپے وے او غاخونو کے کرپے او لقف دی توئی چو خلیتے اولی او خلپے اونوے او تیرے کے لکل جمعے پشپچے مولای سیب دا حلوان غندار جو خوب بدا تیر شوئی خلب بے نوئی دی جمعی دش پی پالوا تلقف فائدائی تلقف ما یافیکون ناسا بدا غرب کیا چھدیو جوڑا ان کی فوقال حقن ثابت شاک او باطل شعا چھدیو کا ان کی فغلیبو نالکا تو کمزوری شو بداغا آخی زکا آغا سیر داغا نراخ داغا همساگانو داغا رسونا یا آغا ہر سے تیر کرلو کمزوری شو دا سائرین بداغا آخی او بردیل دای زلیل وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَوَرْدُونَ شو جادوگر سجدہ کون کی قالو نوی دای منگا ایمان راوڑے دے پرد مخلوقات رب موسیٰ و دا حارون رب موسیٰ و حارون وی زکا غیو تا معرفت دا رب کرے گورا دورا غیرت پکے ہو چوار پسید صرف دانوی قالو آمنا برب العالمین ورپسی وی رب موسیٰ و حارون رب موسیٰ و دا حارون زکا غیو تا رب خیلے ہو دنن زمانی مولانو ہو تبو تا قرآن ہوئے تبو تا دین ہوئے تبو تا کتابون ہوئے
او چې مولاګی شي نو تا به په میانځ کې پرېږدي او بغه به نسبت کوي بیا دا نه وایي چې ما خو د ده نه زده کړي دي ربي موسی و هارون قال فرعون شیخ القرآن الله دې برحمتونه ولیږي یو ځای کې یو سړي ټوپک ونیوه وی مولا که د زیارت خبره مې وکړه ګولای درله شیخ القرآن وی که د زیارت نه بله مې وکړه نو مسلمان بني او د توحید مسئله 3 غنټې بیان کړه چې بیان ختم کړ هغه سړی راغی وی ستا په رب ایمان راوړم کلمه راته ووایه زه مسلمان نه وم تر اوسه ستا په رب ایمان راوړم هغه چې ستا په ډېر اعتماد دی رب موسی و هارون قال فرعون وی فرعون دی اوس هم لا په دې تمه چې دی به ما ته نزدې کېږي دا ورته پته نه وه چې اوس پکې ایمان راغی موحدین شو اوس په بادشاهانو نه راایسارېږي نو بله مرحله د سایرینو امتحان وی فرعون تاسو ایمان راوړئ په ده مخکې دا وینا چې زه اجازت وکړم تاسو ته دا ستاسو تدبیر دی چې کړی تاسو دې لره په ښار کې دې لپاره چې وکړئ د دې نه حال د دې نو زر دی چې پوه به شئ تاسو دا تاسو تدبیر جوړ کړی دی تاسو هم د ده ملګري وي او دا تاسو یو چا جوړ کړی بادشاهي علیه لو قطعن ایدیکم پریبکم استاسو لاسونا او پی عدل بدل او بیا با زوانگم تاسو لوا غند وی ورد سائرینو منگا رب زمن تکلون کیو وما تنکم مننا تبدنگانی زمنگا مگر دا خبرا چه منگا ایمان راوڑه پا دلالو در رب زمنگا کلا چرال المنگا تا منگ ایمان راوڑه دان در باندے بدلگی من د مرګري شو دا در باندې بدلږي ربنا افرغ علينا صبرا ورب زمنګا توي کې په موږ باندې صبر ابو زمنګا غاړه کې ودون کی تا وقال الملأ من قوم فرعون سلورم مرحله وی ایمان دارو د قوم د فرعون آیا پرېدت موسی قوم د دې لپاره چې فساد کی په زمکا کې وَيَذَرَكَا وَعَلِهَتَكَ او پریدی تالرا وَيَذَرَكَا وَعَلِهَتَكَ او پریدی تالرا او عَلِهَتَكَ ستان بندگیری تا او ستان بندگیری پریدی یا پریدی تالرا وَإِلَهَتَكَ او ستان مددگار قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاهُمْ وِي فِرْعُونَ دای دویم حکمو یو د موسی علیہ السلام د پیدایش نه مخکې و او دا دویم حکم دی بیا خو په دې بیا قادر شوی نه دی وی فرعون زر دی چې وګورم ما د دوی زامنه ژوندی به پرېږدو د دوی جناکای او موږ د پاسه د دوی زورور موږ هسې هم په دوی زورور یو موږ به ورله هلکان ووژنو جناکای به ورله پرېږدو من بدای ضرور یو اصل من څخه طاقت دی من قوت دی من دادې وإنا فوقهم قاهرون څنګه د مسلمانانو سره په دې دور کې وکړل عراق کې مسلمانان وجل صدام وجه تیاری کا او بیا چې ته په کویت حملاو کا باندې وته جوړ کا هغه وجه بټو ورلا اټمبن جوړو نو هغه وځو نور ځایونو کې افغانستان کې مسلمانان بچي وجل مجاهدین وجل خلک وجل په قبایلو کې مسلمانان وجل چې مونږ طاقت لرو مونږ سپر قوت یو او مونږ اسیم زور وريو او د خدای د قوت نه نو خبر کړه زور وريو په دې ملک هم د کلمه شروع ده اوسه وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ منگا د پاسه د یزور اور قال موسی لقومه موسی علیہ السلام پر قوم تا اس امور مصلحه للتثبت چې د امتحان وخت راغی الله ته متوجه شي استعینوا بالله امداد غواړئ په الله سره او کلک شئ وَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یقینا زمکه د الله ده ورکی دیلا چالا چه خوشی دا اللہ دا بندگانو دا اللہ نا
والعاقبت للمتقین او انجام دے دا پرزگارانو دا نجات چاچ دا اللہ نے یرا کردہ اغید با اللہ کامیابی ورکی حدیث کے راضی وَإِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَوْ أَقْسَمَ لَلَّهِ لَا بَرَّهُ بعد دا اللہ دا بنیانونا دا سے بنیان دی چوکار باندے قسم اگری نو اللہ دا آغا قسم پورا کئی دا اللہ آغا غیرت خوخی او اللہ دا مرگرتیا کئی قال موسیٰ لقومی روی موسیٰ علیہ السلام پر قوم تا امداد واری پا اللہ سراؤ کلک شئی یقین زمکہ دا اللہ دا ورگئی دیلا چالا چپوشی دا اللہ دا بندگانو دا اللہ نا او انجام دا نجات متقیانو لا وی ورد دایو مرگریم گیا بے خوانده نو چیگنی یا بے خوانده و غیوی یرا منگا نشو کولے منگا نشو را پاسی دے منگا مرستا نشو کولے ادا زمانگ دا واسکار ندے دا فرعون سر جنگ ندا سے نوا ای ورد سوئی قالو او دینا اوی دایو من لا تکلیف راکڑے شویو مخی داغینا چه تمن تراغلوی او پس داغینا چه تمنگ ترالی دے سے مطلب منگا موسیٰ زر کتا پورتا منکو من دے تکلیفونو سرادتیو دا پا خواهم منگا برداشت کری دی اس بے ہم برداشت کرو تو چرالی نم برداشت کری ستانا پا خواهم برداشت کری اس بے ہم برداشت کر من دے سرادتیو پروانیشتے دای مطلب دے مخی ام را کری دی تو چرالی ام تکلیفونی را کریو تکلیف ناماغا سو کریگی چگا عادت ور سر دی من دے سر عادتیو دا زمانگا جوان دے وہ اشاعت عادت دے تکلیفونو سارا قدم پا قدم باندی راغلی اوزینا من قبل انتا دیانا ومن بعد ما جئتنا زکا شاعر ہوئی آبلاها کی شدابا انبیاء ہیچ کس ندیادان نشاندار کربلا آپ شاعر ہوئی تم دی عباد مخالف سن گبرائے عقاب یہ تو چل دیئے تجھے اونچا اڑانی کی لیے تیرو سلائیگان نمی آرے گا داواشی ہو سورا سے وچے توا تاود رہے گے تبا نور عزت منشی تبا نور اچھت سے رم مردو قالا سارا بکمیوے سردر افستاسو چالاک بگی ستاسو دشمن اور پاتے بگی تاسو لپس مگا کے نگوری جسنگا عمل کوئی تاسو کھاکے ہی ہو کنا اللہ ہم تاسو معلوم ہے تاسو خکارا کئی گوری چا تاسو سنگئی وَلَقَدْ أَخَرْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ فتائی سراؤنی والمنگا ابتلاء بالنعم والنقم انہی والمنگا فرعونیان پقات سالو باندے اب کم والد میو خام غاچ دے یادو ساتی پنوالی نو کلاچ برال دیتا خوشحالی دی بگودا زمنگا حق دے منگا زان کرو دے منگا محنتو نکڑی دی او کوارا سے دا دیتا مصیبت بدفالی بینی والا پا موسیٰ علیہ السلام او پاوا چا باندے چلد سرہو مڑاوی چھتر آگلے نمو کو چھتا خیر و نبید نو خبردار سزاد بدفالا زیدہ اللہ سخلا ولیکن اکثرهم لا یاکل اللہ مون لیکن اکثر دینا نپوئی گی او ویدائی کلا چرات لکڑی ما تاتنا بھی من آیاتین کلا چرات لکڑی پاگے باندی منتا سموجزا تیل پارا چھٹو کیوں کے جادو کے پمن باندی پتی نوی منگا تارلا تصدیق کرن کی تمہیں کان سورا موجزی راڑے من باندی جادو کے منگا تصدیق نکو فارسلنا علیہم الطوفانا نو لے گا منگا پدائی باندی توفان والجرالام لخانا والقمالاو کنی منگا تا کنے وایو دادا سپیدی وگونو کی اکثر مخیطے یو سو خبی یو خلی شاعتا یو ڈولکے گونی تاسو دسوائی کنے ہر سکے وے کنی کنی پراتو ہوا ہر سکے مملخان پراتو ہوا
والجراران لخان والقمل او کنی والضفادع او چندخی چیر ڈوڑای بے خورم چندخ بابو گرا ٹوپ کو والدم وینیات مفصلات دا موجزی واضح نو دا ایزان غٹو گاڑو دا قوم مجرمان نو کلا چی واقعی بشب دای باندی عذاب او باوی دای و موسیٰ علیہ السلام دعا وارا من لرا در افستانا پا سبب داری چی وعدے کرے تا سرا کتا لرے گا زمانگا تکلیف پخبلی دعا نو منگ با تصدیق اوستا اولا نرسلن ما بنی اسرائیل او پریبدو من تا سر بنی اسرائیل نو کلا چه بلرگا منگا ددین عذاب تریاو نیتی چه دی برسیدون کی ہوا غیتا اذا هم ینکسون ناساو دی مات ان کی دعا دی لرا دا پاکستان مثالو پاکستان هندول متحده ہندوستانو علماوی پاکستان ازادول غاری مولانا ابوالکلام آزاد اگر پاکستان پا حق کے نو اوی ذکر که تاسو پا اکثریت فیصلہ ہو گئی نو پاکستان بجوڑ شی خو پا ہندوستان کے چکن مسلمان پاتی شن و اگر مظلوم پاتی شی او اگر بیا خپل کار نشی کولے او دا غی سر بظلمون رکی گی دا اگر پا خپل دا خبر صحیح وا او اگر ویوان مسلمانانو تاسو که دا ہندوستان نزئی مسجد شاہ جہان مناری و بتاسو لعنت ہوئی دا اگر تقریر ما ریدل ہے چه مسجد شاہ جہان مناری و بتاسو لعنت ہوئی آئی مخ کی لیدل ارسا او که تاسو جدا شوئی نو بیا بدرنا بنگال جدا کیو یوازی بوم کی او یاغو وقت ویلیو پاکستان جوڑ شو او پاکستان جوڑ شو لا الہ الا اللہ پنم باندے چپدی کے با یو قانون ام دا قرآن و سنت خلاف نجوڑی گی زمان آئین کے دالی کلی دی چھ دا پاکستان کے بعد دا قرآن او دا سنت خلاف یو قانون ام نجوڑی گی حاکمیت اعلیٰ با دا قرآن و سنت دا زمان قانون کیوں سمجھتے و چھ پی راوستل یو پی آگا راوستا چھ آگا دا بلنا بدترو ڈاکٹر خان پی اول راوستا ڈاکٹر خان دا عبدالغفار خان رو او دا آگا لولو مریم چھ آگا سکھ سراغی نکاح تڑلیو او دا آگا خلاف شیخ القرآن تقریر نکڑیو پا آگا وقت کی او آگا جیل کے چھ دلیو دائرائی کی شیخ القرآن لکلی اسو ماسا کلمی دائری پراتا چیزے پا جیل کے واچولم او دید وجنہ بعض مرگری زما خپل مرگری زما مخالف شو دکا آگئی آگا طرف تومو نو داغنے چوے والے اللہ دن اخلاص کے نمو بخشو سکندر مرزا پر آگئے میر جعفر نواسے میر جعفر آگا سڑے چکے سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سرے غداری کرو او د سکانو سره راز با ساتلو انگریزانو سره او ټیپو سلطان شهید رحمت الله علیه دا غي په دغه باندې گرفتار شوی ټیپو سلطان تا انگریزانو وی چې نواب به زمون د لاندې بجوان تیرې نوابی بخیر دستای هغه وتوی وینه قانون د غلام په غلامای کې نه ساعت د آزادای غزن کدنی او د زمانی یو ساعت د ګډې د سلو کالو د ژوند نه بهتر دی ستاسو اعلان د ژوند نه تیرو او یې شهید کو هغه سکندر مرزا میر جعفر نواسے علامہ اقبال وی ننگی ایمان ننگی دین ننگی وطن جعفر از بنگال صادق از دکن د دین شرمو د ایمان شرمو د وطن شرمو میر جعفر د بنگال او سمیر صادق د دکن نا چدای غداری کړي وا نو چې دا غن اخلاص شو وی الله د دن اخلاص کې نو مونږ بخښو نو الله په ایوب خان راوستو نو مارشالله په ولا ګولا لاس کاله مارشالله او دې ته چغې والي الله د اخلاص کې نو مونږ بخښو نو چې هغه نو
بټو پی راغی نو داغنه چغی والی غلام احمد لنگلا پی راغی زنائی نو داغنه چغی والی اللہ دم اخلاص کے نمانگ بخشو نو ایوب خان پی راغی نو داغنه چغی والی نو بٹو پی راغی نو خانان کارخاندار او زمیدار او جنگول او ملک فساد شا او اقرار دم اخلاص کے نمانگ بخشو نو یحییٰ خان پی راغی نو آغا ملک تباہ برباد کو نو داغن بعد پی بٹو راغی بیا نو چگی والی نو ضیاء الحق پی راغی نو آغا پی مارش اللہ مقرر تا نو چگی والی اللہ دن اخلاص کے نو آغا گنجے نواز شریف پی راغی نو داغن چگی والی نو چاگا لار نو بے نظیر پی رالا نو نور زلیل شو دن اخلاص کے نو منگ بخشو نو بے نظیر نباد بیا پی نواز شریف آگا نو بیا چگی والی نو چداغن اخلاص شو نو بیا پی اگر بے شرف و مشرف راگے نو اگر خپل قوم دا انگریزانو پا اشارو اگر وجل پا باجور کی سلور اتیا طلبا پاگئی بمبارائی اکڑے اگر وجل او دا ملک سوات بنیر قبائل اگر در پا در کل نو بیا پی دیگار نو کل یو راضی کل بل راضی او چگیتی وی نو چه عمران خان راگی نو آگر بیاو مگئی تا لگستر گیو خیلی او ورده منستاسو غلامان نیو نو دا کوم راو لگی دا منبران راو لگی دل او پیسې او دغه د بل ملک واغستې دې لپاره چې دا ملک غلام یو غلام به او دا د غلامانو هله بخلاصي چې اول دکا دا چې کوم زیو راځي چې اول دا لري دا لري شي هر څه به سم شي چې دای دا ملک سمي دا به دکا سره غلام رواني دای کې احساس نشته چې کله ته الله مصیبت لرکڑے نیٹی ترسی دی وعدہ ماتا کی فانتقمنا منهم نمانگا بدلا آغستا دینا نقرق منگا دیلر دریاب کی دیوا جناچ دی تنصیب کرے زمانگا آیاتونو وکانو انہا غافلین او دی دلنا خبرا وکانو انہا غافلین او دی دلنا خبرا واورثنا القوم الذين میراث ورکمغه قوم آتا چای کمزوری شویو مشارق الارض و مغاربها مشرق کولد مصر مغرب کولد مصر آج منگا خیره چولو پاگئی که اپورشو گمونا در افستاخ پا بنی اسرائیلو پس سبب داری چه دی صبر کرده و او حلاک لمنگا چه جوڑ کریو فرعون او قوم دده وما کانو یارشون او آغا بنگلی چه دی بخاتل وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر تیر کلمنگا بنی اسرائیل بدریاب بلا مرحلہ اگر چه دا فرعون نے اخلاص کرو او دا غیر غم ورسرا دا غلامان نے اخلاص کرو او غیر روان کرو او دا فرعون نے بچ کول چه مخ کی بوتلم یو قوم دے چه غی زالنا درگاونا جوڑ کرو چه غیوری دن دوی من لون دا سی علیہ پکار دی زور فرد موسیٰ علیہ السلام ستوڑے شوئے دے سلویخ کالے حسن دا فرعون با دربان کے محنت کرے ہو منڈے والے وے کوشش کرے ہو چلے والے وے چه قوم دا غلامان اخلاص کی دا شرک نے اخلاص کی او چه کالے اغی روان کرو نو دا آغا قوم اگر آو لگی نو اغی ویتا مسئلے جوڑے کری تا تا پردی تا نشی خراب ہولے پا خپلو کی ولرتا پیدا کئی او پا غی بده خراب ہوئی پا غی بده غرزئی و موسیٰ علیہ السلام اللہ دیر بہادر پیدا کرے ہو کان ربک لم یخلق لخشیتی سواہمو من جمیع الناس انسانا او دا ہر دور کے اللہ پیدا کئی دا غی تابدارو
وجاوزنا ببني اسرائیل البحر تیر کلمنگا بنی اسرائیل بدریاب نرال الپیاو قوم چاگئی پریوتیو درگاونو باندی چد دیو وی دیو موسیٰ علیہ السلام جوڑ کمنگا را الہ لگا چد دیل ردی آلہا وی موسیٰ علیہ السلام یہی تاسو قوم جاہلان ان هؤلاء متبر ما هم فيه یقینا دا کسان تباہ کی دن کی دیا چھ دی پائی کے او باطل دیا چھ دی کئی قالا غیر اللہ ابریکم اللہ وی موسیٰ علیہ السلام آبید اللہ نولتو متاس رب اللہ او دی اللہ ورکڑی تاسو بمخلوقات وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اس اللہ وی چلگ احسان کو زماؤں میں تذکیر بالنعام کلا چخلاص نگئی تاسو دا فرعونیانونا رسول بیتاو تا بدذابونا وجل بیزامن ستاسو او جوندائی بے پر خودی ستاسو جینا کائے او دارنگی کی دو ستاسو کی ازمائشو طرف ستاسو ملوئی ووادنا موسیٰ سلاسین لیلتان پینزم مرحلہ شیطانین اخلاص شو او موسیٰ علیہ السلام لار مناجات لا پل مرکز تا نو چی دیتا لگا خواشو نو دی سے اکڑلو دی پا نور گندختا شو چی لگتی آخوا کی گی نو پا نور ساختا کی گی چی لگتی آخوا کی گی نو پا نور ساختا کی گی ووادنا موسیٰ سلاسین لیلتان وادوکرمگا موسیٰ علیہ السلام سر دیر ششبو پورا کړی منگا دیلنا پلاسو دا پورا کړی پلاسو اشاره عجز دا انبیاء تا چه اختیار دا دی نشتا ما چه وطسوی آغا بکی و اتممنا بی عشرین پورا کړی منگا دیلنا پلاسو پورا شمولاقات درفستا سلویخ شبی آیا شاعر ویو صوفی شرا بانگا شوک پاک کہ در شیشہ بمانت اربعینی سالوی خرازی تینا جدا شا چلگا رامو کستر اکڑی او موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تلار چدا اللہ شکریہ ادا کم فرعون غرق شو داغ مردلی غرق شو او منگا نجاتو مند دا کوئی تور تولی تا دیر دا که دا اللہ شکریہ لینا ادا کولا دلتیو بدا کڑیا چونکہ آغا مرکزو پاری کی وطا وحی ملاو شویوا رشد و ہدایت لار وطائی کی خودل شویوا نو آغا خبر مرکزی نئی رو دتا مرکز یادی نا دیکھو دا مرکز نا منی کئی دیکھو یالتی ضرورت نشتے مزا ما سر پاتشا مزا ضرورت نشتے دا مرکز چه مرکز تران نشینو دا آغا پا ایمان آغا باندې بیا خاوری رازی پا آغا زنگ رازی اچه مرکز تا رازی نو دا آغا بیٹرائی چارچی دا مرکز پل اثری دا اثر بلزاوی نو دیوا پا نس خبره با پوزا تاروی کیا زخا پیم تشل زرخا پشوا ہے وادنا موسیٰ سلاسین لیلاتان وادوکلا منگا موسیٰ علیہ السلام سر دیر ششپو اپورا کری منگا دیلارا پرلاسو نو پورا شمولاقات درد سلوی خشپی وقال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام قل رورتا حارون علیہ السلام تا قائم مقامی زما پا قوم کی او اصلاح کا ود دیو او مطابدار کی گا لارد موسیدینو تیان او ددائی اصلاح کوا نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولیو یا علی انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ علی تزمانا دا سی لکا حارون چد موسیٰ نو شیعگان وی اگورا حارون علیہ السلام پیغمبرو حضرت علی پیغمبر دے موائیو نا دا مطلب نہ دے د دین مطلب دا دی چې څنګه موسی علیہ السلام لار نو د هارون علیہ السلام زمانہ کې خلق درې ډلې شو
یو داسې و چې په هغه خپله خبره باندې مضبوط پاتې شو. دویم هغه و چې هغوی د حضرت هارون علیه السلام قتل روا وګاڼه او د هغه مخالفت یې شروع کړ. او دریم داسې و چې هغه مرتد شو. ستا په زمانه کې به هم خلک دغسې شي. حضرت علی په دور کې بیا خلک دغسې شو. چا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مرګ روا وګاڼه لکه خوارج عبدالرحمن الملجم چې یا ضربة من تقی ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا انی لاشکره یوما فآسبه او فالبریت عند الله میزانا. اغیب وتوی او چا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ په خپل حال صحابی د نبی علیہ السلام او خلیفہ رابع وګڼو او چا درجه د خدای توپ ته ورسو. څنګه چې د حضرت هارون په زمانہ کې خلک تقسیم شوی وو ستا په زمانہ کې به تقسیم شي. حضرت علی نه چاته پوسو که په خوا اختلاف نو او ستا په وخت کې اختلاف شروع شو داولې هغه ورته په خوا حضرت ابو بکر و حضرت عمر و حضرت عثمان و هغه خلفاو او منګه دا غي تابعدارو نو من تابعدارو نو من صحیح وو او زه خلیفہ شم تاسو تابعداري نو تاسو صحیح نه نو اختلاف جوړ شنو که تاسو صحیح وای نو اختلاف باندې جوړیدا. ګور دا زمون غلطی خو نه او تاسو غلطی ده ستاسو د وجه اختلاف دا دلته کې ومه ولما جاء موسی لمیقاتنا کله چې راي موسی عليه السلام زموږ ملاقات تا او خبرې وکړه د سره عبد ده وی موسی عليه السلام رب زما ما ته ځانو خیا چې زتا ته وګورم او تا سوال د مينو د دې وجه الله تعالی سزا ورنکړه. او بنی اسرائیل سوال د زدو ارنا الله جارتا نو دې زکه سزا کله یو خبرې و یوی په خنیت کوي یا بلی په بد نیت کوي. نو چې په خیر نیت کوي نو آپ سړی پیدا نه لګي او چې په بد نیت کوي نو آپ بدل لګي. قالانو یا الله تما نشلی دے لیکن وګوره غلطه د دنیا بستر کو به نشلی دے غلطه وګوره نو کده ټینګ شپه خپل ځای زرد چې تبا ما ویني نو کلا چې شړی کاوګه ورته د غلطه وی ګرځو دی لاو زرا زرا شو. یعنی مطلب دنیا باندې زوال راځي په دې سترګو تمان شي دای برداشت نشي کوله قوت نشي برداشت لکه نور په سړی کته نشي ورغه رڼا تیزا خر موسی صایقا نو پریوت موسی علیہ السلام بیوشا کله چې پوښه نو موسی علیہ السلام پاکی د تعالی الله زما ګرځم تا او زما اول ایما منون کونا چې دنیا کې نشلی دی اول منون کې زما قال یا موسی نو یا الله و موسی علیہ السلام قال نو یا الله و موسی علیہ السلام ما چور کړه ته په خلکو باندې په سبب د پیغام در کولو زما تعالی او په سبب د خبرو زما تاسو سره نو نیوایا چې ما تعالی درک او شکر گزارونه او لیکلی منگا دلالا پا تختو کی دار قسمه پند من کل شئن یعنی امور دو دین ضروری سیزونا هر ضروری پند او تفصیل دا پارا دا هر یوشه نونیوا دلا پا مضبوطیا او کمکاخ بل قوم تا چه عملو کی بخو آوامر دو دی او زان بچ کی دا نوائیونا یا ذکر کر بلے پی قیاس کو سوریکم دار الفاسقین زرد چوبخ میں تاستان جام د فاسقانو ساسرف ان آیاتی او زرد چارو مز زفان دا آیاتونو زمانا کسان چه غیزان گرگنی پس مکا کے بغیر الحقین مناسب دا قرآن دا فان نے اڑو ما دا قرآن دا فان نا
چې هغه مشرکی او بدعتي هغه نه پوهېږي په قرآن. د دې وجې امام نصفي رحمه الله تفسیر مدارک په دې دا د زنون مصري قول نقل کړی دی. زنون مصري هغه سړی و چې امام شافعي رحمه الله به د دعا غوښته. دا هغه قول نقل کړی چې هغه وایي ابا الله ان یکرم قلوب البطالین بمجنون حکمت القرآن. الله انکار کوي چې د باطل پرستو په زړه کې د قرآن ملغلرې واچوي. الله یې د قرآن ملغلرې زړه کې نه اچوي. د قرآن ملغلرې الله د موحدینو زړه کې اچوي. کله کله لوی شیخ الحدیث و یو ځانې کراچای کې اوس مړ دی، نو هغه یو ځای ته راغلی زوم تلی ومه بیانو. نو هغه چې بیان شروع کړ ان عرضنا الامانة على السماوات والارض فابين ان يحملن آیات وی اسمانونو ازمکو بوج اوچت کا شیطان اوچا انسان اوچت کا او دیو ډېر لوی ظالم او جاهل دی. ما په زړه کې وی دوه د نوم دی او ته د دې آیت په مطلب هم نه پوهېږي. دا څه ګاډې وړې وي. وروستو طالبان راته وایي جي وادي اورېدم یو وار مې اورېده. د قرآن ملغلرې الله د هر چا زړه کې نه اچوي. ساصرفو عن آیاتی الذین زر دې چاړو مونږه د فهم د آیاتونو زمونږه کسان چې ځان غټ ګڼي په زمونږه کې نامناسب او ګویني دی هر یو دلیل ایمان نراړي په دې او ګویني دی لار د اسلام نیوی ویل لار او ګویني دی لار کاګه نیوی ویل لار. دا دې د وجنا چې دی تکذیب وکړ زمونږ په آیاتونو او دې د دې نه خبره. کسان چې تکذیب وکړ زمونږ آیاتونو ولقاء الاخره او په ملاقات د آخرت نو برباد دی عملونه د دی. هل یجزون الا ما كانوا يعملون. دی لا سزا نشي ورکولی مگر دا عمل چې دی کوونکي دي هغې لا. واتخذ قوم موسی من بعده. اوس بل حالت د موسی علیه السلام د قوم ونیوه قوم د موسی علیه السلام رستو دنه د کالو د دینه اوس هجو ستار چې هغه نو आवाज به سکه جوړ کړ ځکه فرعونانو کو د سخی عبادت کړ نو هغه شی دی کې وو. نو د سخی عبادت شروع کړ او دا سکه هغه جوړ کړ ځکه کوم سره چې زیورات چې د فرعونانو نه پاتې شو نو بني اسرائیل واغستل هغه غرق شو. نو بني اسرائیل وی چې د دې لاس په غرق شوی اسنه منګه شو نو هغه ورغول چې هغه ورغول نو سامری د واغستل. سامری دانه چې زرګر ته سامری وای. سامر د کلی نومو نو هغه ته منسوب کېده سامری وته وی. نو هغه واغستل هغه ته سکه جوړ کړ او پاوی کی قرطبی ذکر گئی سپرنگ پا گلا گولے ہو دا نا چه اگا خاری اچولی وی چکا نظام نبیو کسا جوڑا کی جبریل امین پا اس پا باندی تا ادھا موسیٰ علیہ السلام اس ور پسی ہو نو چه جبریل امین اس پا بخما کی خدا مزای بشین کی دا نو اگا وی سامیری را آغستا اگر پا کواچو نو دی آواز شورو کن دا تبرکات جوڑا دا سامری دور انرو چې د بارنو بولاری دی او سیلاب دی اده اړاند دی خاري راټولې یا پاږي کو بلکې خارو ته دې سمید دا چې د کوسلی ودی اصل کې پای کې سپرینګ اچولې نو چې هوا براتلنو هغه به आवाज کوله د پرشر آرم چی چې هغه له بټنو نو هغه आवाज کوي کله یو شان आवाज کوي کله بل شان. علام یاراون آدین گوری چلاس کے خبر نشی کل دی سرا ولا یادیم سبیلا نخولش دیت اللہ را انیو دی سکیل رب خدای توب او دی ظالمان
ولما سقط في ايديهم نو کله چې غرزول شه مخامخ د دای په لاسونو دی کې مخامخ او دای ولیده چې دای ګمراهانه قالو نو دای کرامونو کې په مونږ باندې رب زمونږ او بخنهونو کې مونږ ته شو مونږ تاوانیانو نه ولما رجع موسی نو کله چې واپس موسی علیہ السلام خپل قوم ته غضبان اسفا ډک د غصینا او غم جن وسامو اخپاومو چې د فرعون نه اخلاص کړی مصیبتونه او تکلیفونه می برداشت کړو فرعون غرق شو نو تاسو بیا په شرکیاتو تاسو ولم شوي ما خو تاسو لګوره منډي والی او زما خبره دوره زرو ګردوله چې اوس کی باکړه نو ټول ته پریوته کله کله سویل سوخ ورشي چې ما در باندې دوره ځانو کړو دوره مهنت مې وکړ اچ یو تم با کړو نو تاسو ټول ورپسې شوي شرم هم نه درته جسوی آواز وکړ ټول ورپسې منډې کړې اده ته بیا مې کتل غوساو قال بے سما خلفتمونی من بعدی وی موسی علیہ السلام بدعا چتاسو زمان رستو اکڑل آجلتم امر ربکم تاس تلوار اکڑا پازاب در افستاسو باندے والقل الواحاو کی خودی تختائی دانا چه القل الواح وی غرزولی تختائی غرزولی نوی آخو دا اللہ کلامو موسی علیہ السلام داغی بی عزتی کولا نا مسعودی مروی جزافی اخبار منزعات کے ذکر کئی کانت لیلتن ممترتن باردتن چکلا بی بی او بچے پر خود او دلتا ذکر کئی چه فرط عادت ید موسی علیہ السلام لاس ارد دیدل دا غسینا او تختایتنا پریواتی والقل الواحا کی خودی تختائی اوینی و سر دخبل رور یجلوی لے چراخی زانتا دوت مطلب دی یو دا چه پرور لاس واچو رور تاول کار نکو چه زنم تا دیتا مسئلہ نکولا یا دویم مطلب دا چه دا غسینا اغوی کدکار ندکڑے نو هغه د سره د ګیری نوې ولې د کاستای او مرګره دی او هغه مسله ونکړه هغه کار وکړ وین غوسه ته وکړه ولې دې کړې وال کال الوا کی ودی تختای او ویني سر د خپل رور چراغ ځانتا قال يا ابن ام وطارون السلام واد مرزیا مور دغه خدای دی وجه دا یاد کړه دانه چې د مور او د پلار نه قال ابن ام نود واد مرزیا قوم ز کمزور کړه ما او قریب چې زی وجله ما نو له هارون علیہ السلام د مرګ یې رید نه دا مطلب نه دی چونکه امیر می ته مشر می ته او ته نه چې تا راته اجازه کړې او ما جهاد جنگ کړې نو جنگ می کول نه شو او کومش کتلم نو جنگ راته تبوینا نو تاو بیاوی چه بے زمانی اجازت دی جنگ وکر او که جنگ می نکو مسئلہ می کولا نو زیو اجلم کار پاتی که ده وکادو یبتلوننی قریبو چه زیو اجلم فلا تشمت بیان آداء نو مخوشالا پا ما باندی دشمنان زکا خپلا کی چه ارم شی دشمن خوشالا شی ولا تجعلنی مال قوم الظالمین او مگر دو ما دا قوم ظالمانو سرا دی سرا میں میں آدھائی کو قالا نوی موسیٰ علیہ السلام وارب زما بخناو کی ماتا او زما رورتا او دنگی منگلر آپک پلے میں ربانائی کی او تے دیر رحم کون کے درہم کون گنا ان الذین اتخذوا اجلا یقیننا کسان چغیونی و سخیل رب خدای توب اتخذوا عجلا مفعول محذوف الہن وینی و سخیل رب خدای توب زرد چوب رسی گئی تغذب
د طرف د رب دینا او ذلت په ژوند دنیا کې چا چې شرک کړی دی دنیا کې ذلیل شوی دی چا چې خلاف د حق پرستو کړی دنیا کې ذلیل شوی دی د دې وجنه امام نصفی ذکر کوي په دې ځای ظل البدع على اكتافهم وان حملت بهم البغلات او تقطعت بهم البراذين د بدعت هغه ذلت به د دوی په وګو پروتي اگر که په ایرانی او عربي اسبان دي سوري خو ذلیل به مبتدی هر ځای ذلیل دی وکذالک نزل المفترین او دارنګ سزا ورکو موږ درو جوړونکو ته هغه کسان چې عمل وکړه کارا او بیا ته به کله پس دینا انساني غلطي کی انسان نه پوي غلطي تیوشي غلطي وشو په خپل غلطای ستومان شو توبه وکړه والذین عملوا السيئات هغه کسان چې وګړو ګناونه او بیا توبه وکړه پس دینا او ایمان راړ نو یقینا رب ستا پس دینا دې بهونګه مهربان ولما سقط موسی الغضب کله چې لاړ موسی علیہ السلام نو غصه روان است تخت آیو په دې داوی کې هدایت او رحمت د پاره دا کسانو چې غي د خپل رب نه یریدون کیو وختار موسی قومه ورکړ چون موسی علیہ السلام نو قوم نه او یا تن سړی د پاره ملاقات زمونږه د پیشای زمونږه ملاقات یې پیشي زګه ملاقات کولی دوته لیدلونه نو معنا دا ورکړ موسی علیہ السلام نو خپل قوم نه او یا تن سړی د پیشای زمونږه پاره چې مونږ ته پیش کی دا او یا ولوي زګه دولس خبرې وي او د هر ټبرنا شپږ کسانی واغستل نو چې دولسونه هر یو ټبرنا شپږ کسان شنو باراچک 72 نو یو موسی علیہ السلام او یو هارون علیہ السلام چې هغه کلر کې نو څو پاتې شو 70 او یا فلما خذتم الرجفه کله چولی و دایله زلزله قال نبی موسی علیہ السلام وربا کستا خواه نو حلا کری بدی دایو مخی وی آیا مال روم زگا دیر تنگ شو زرستره شو آبلاها کی شدا با انبیاء هیچ کس ندیازان نشاندر کربلا آغا مصیبتونا بلچاندنی برداشت کری د دیو جو مست عشقان دا عاشقان دائم لا یخافون لومت لائم اطول گناہ بما فعل صفاو مننا آیت منگا لاکے پاغباندے چکڑی دی بیو کفو زمنگا نزدہ مگر ستا امتحان خطا کے تو بدی آسو چستا پو خوی او مضبوطی آسو چستا پو خوی تو زمنگا ماوینے نو بخناو کی منتا رحمو کی بمنگا اور تو ایک وراد بخنی کا ان گنا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً مقرر کی منگلا پدی دنیا کی توان دنے کائیو وَفِي الْآخِرَةِ او پا آخرت کی عجر دنے کائیو مگر آگر دوتاتا وی اللہ عذاب زمارا سوما پدی آگا چاہتا چی زمان خوغشی او میرا بانی زمارا سدل ہر شیطا زرد چوبلی کم دیلا د پاره دا کسانو چې غیزان ساتي د مناهیونه ورګي زکات او کسانو چې غیدي زما پای تونی ایمان راړونکي زکات یعنی زړه پاکایو تطهیر القلب الذين يتبعون الرسول کسان چې تابعداري کوي د پیغمبر النبي خبرونګي الاميه پاک باز امی منصوب بسوی امه منصوب مورتا نو دو مطلب ایو یو منصوب مورتا امی زکوی سنچ دا مورا ناپویا پیداشی نو دغا سی ناپوی نو امی وطوی یو منصوب بسوی دا مطلب سنچ دا مورا پاک پیداشی نو دا سی پاکی
د پیغمبر پاک په صفت کې چې امي راځي دا نه معنی پاک باز څنګه د مور پاک پیداو نو دا سي پاک دی د دې وجه انبیاء علیهم السلام عقیده اهل سنت والجماعت دا چې الانبیاء معصومون عن الصغائر والکبائر اجماعا انبیاء د ورو لوی ګناہوں ټول نه پاک دي نو امي ورته څه کوي الاميه پاک باز هغه پیغمبر چې مومي دی غلا لیک د دې سره تورات کې او انجیل کې یامرهم بالمعروف حکم کوي دی ته په اطاعت الله وینهاهم عن المنکر او منع کوي دی نه د منکر نه صرف امر بالمعروف نه نهي عن المنکر هم کوي ويحل لهم الطيبات او کوي دی لره پاک سيزونه او حرامي په دی باندې پليت خبائث پليت نو دی وی هغه ورنین راغلیو او نبی علیہ السلام ورته الحق بالزود من الابل زیغه خان لور شي فشربوا من ابوالها والبانها داغه پای او داغه امتیاز اوس کوي نو بول د مایو کانو لحمو وی پاک دي چې وغه د کمساروي خوري شي داغه امتیاز وی پاکي دي چاري چې پاکي دي او خبائثو کې راځي او پیغمبر الله جل وعلا ګرو يحرم عليهم الخبائث چې بدای پلیت سيزونه حرام کی نو امتیاز ولا روا کوله هغه روایت بخاری کې اته ځای راغله ده اصل روایت هغه 423 کې ده پر روایت د مولا ابن اسد او ای کرازی نبی علیہ السلام صرف دو رویف علی کو بزود من الابل زیو خانو رانی لور شئی نو دی چلال فشربو من ابوالها و البانیا دی میتیازی اسکلی او دی پای اسکل دانا چه نبی علیہ السلام ورده میتیازی اسکی ویحرم علیهم الخبائس او حرامی پدیبان پلی سیزونا او نرکی دینا ابو جنا دی او توقنا چوب دی باندې نو کسان چې ایمان راړ په دې پیغمبر وازرو تاییدو کړه پیغمبر ونصرو امدادو کړه پیغمبر وتبو النور الذي او تابع شو رڼا شرا لګل شوی سره دنا رڼا قرآن ته وي سورہ شورى آیت نمبر 52 250 ګورئ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا دا من رڼا وګرځول قرآن رڼا ده نو تابع شي رڼا هغه چرا لګل شي د سره اولئک هم المفلحون چې تابع شو د رڼا نو دا کسان دي کامیاب